اول نمبر اسود عنصی را پورته شو، دویم نمبر طلحه را پورته شو، دریم نمبر مسلمه کذاب را پورته شو، څلورم نمبر یو ښځه سجا هغه را پورته شو. له دې څلور کسانو د نبوت دا و. محترمو مسلمانانو ورونو، مخکې جمعه ما ستاسو په وړاندې په دغه موضوع باندې څه ګزارشات درس کړي وو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین دی. الله د نبوت دغه دروازه په محمد رسول الله باندې بند کړې ده. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه وروسته بل نبی نشي پیدا کېدلی. د پاغي باندې تفصیلا د قران مجید آیاتونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث او اجماع د امت د غدري وړه ما پاغي باندې پیش کړیو. دغه نه ما استدلال کړو. نن جمعه په دغه موضوع باندې تاسو په وړاندې مزید څو گزارشات عرض کوم. مخکې جمعه کې دا خبر عرض ولا چې د انبیاء علیهم السلام کومه سلسله الله دنیا ته رالیږلې و، دغه اولنۍ کړي سیدنا حضرت آدم علیه السلام و، او اخرنۍ کړي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ده. دغه سلسله اختتام او خاتمه الله په محمد رسول الله باندې کړی ده. هر پیغمبر دا نبی دی، دغه په نبوت او رسالت باندې ایمان لرل د نجات لپاره کافی دي. لیکن محمد رسول الله التیواقد بداساتی چې نبی علیہ السلام د الله نبی او رسول دی. او دویم نمبر چې نبی علیہ السلام د الله آخري نبی او رسول دی. الله دا سلسله په محمد رسول الله باندې ختم کړل. د ختم نبوت دغه تاج الله محمد رسول الله تبصر باندې سجاو. دغه عظمت، دغه فضیلت او دغه منصب الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکو. وسید نبی علیہ الصلوۃ والسلام نورست څوک د نبوت دعوه کوي، دا سړی د رسول الله په هغه عظمت باندې حمله کوي، دا سړی د رسول الله په هغه تاج د ختم نبوت باندې حمله کوي، دا سړی د رسول الله په هغه منصب باندې حمله کوي. دی وجره محترمو دغه څه ډاکوانو مخنیوي کول، دا وی مقابله کول، د رسول الله د تاج د ختم نبوت حفاظت کول، د رسول الله دغه فضیلت، دغه عظمت، دغه عزت حفاظت کول د مسلمانانو باندې فرض دي. او قران او حدیث ممتاز ته سبق راکړي. تاسو وګورئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې چې کله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ژوند اخرنۍ ورځو کې د بیماری خبر خور شو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار دی. هغه بیماری نه دغه سي لګیدل چې نبی علیہ السلام د دنیا نه تشریف وړون کړي. دی وخت کې مختلفو علاقو نه خلک راپورته شول او هغوی د نبوت دعوی وکړلې. د الله د پیغمبر پیشنګویم دا و انه سيكون في امتي کذابون ثلاثون، زما په امت کې به 13 دروغجنان راپورته کیږي. مخکې ما حدیث ویلو كلهم يزعم انه نبي، هر یو به دا دعوه کوي زه نبی یم. خو یاد ساتئ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدي. الله دا سلسله په ما سره ختم کړل او زمانه وروسته بل چاته نبوت نشي ملاویدل. او بل ځای فرمایل لا تقوم الساعه، تر هغه وخت پورې به قیامت نه قایمېږي، تر هغه وخت پورې به قیامت نه قایمېږي. لیکن یعنی د قیامت د راتلو نه مخکې 13 کسان به راځي، هغه به دعوت نبوت کوي. كلهم يزعم انه نبي، هر یو ګمان بداوي، خیال بداوي زه نبیم. لیکن سبق امت تور کو یاد ساتي هغه سلسله ختم شوې ده. دا سړی به دروغجنې په دروغ باندې به دعوت. تاسو وګورئ یو کس د اسود عنسی په نوم باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانه کې د نبوت دعوه وکړه. د په یمن کې وو، دا جادوګرو، سحر او جادو په داسې ځونو کې انتهایی ماهر وو. د لاس صفایي هم زیاته وه. د نظربندي چې ورته مونږ وایو مختلف قسمه کرتبونه کوي، په دې سيزونو کې داسې مقرر مشهور وو. د لاړو په یمن باندې حمله وکړه، مضبوط لښکر تیار کړو او په دې ځکه په ټول یمن باندې د قبضه وکړله.
کم گورنر چې دا هغه ځای والي دی قتل کو شهید یې کو او د هغه بیبي په زور باندې خپل ځان ته نکاح کړه ځان سره بوتلل رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خبر شو یمن لویه صوبه وه دې مسلمانانو ته خط ولیکو ویل تاسو دې قتل کوي د ملګري قتل کوي دا ګوره د اسلامي ریاست که چا به د نبوت دعوه وکړله دا به په نبوت باندې حمله ګڼلی کېدل اسلامي ریاست به په حرکت کې راتلو په خپل تورې سره به دغسې خلکو کار تمامو 200 کسان جنګجو د تیار کړي چې دا به د په پیره باندې محمول صحابه کرامو مشوره وکړل رسۍ ورته مشکله وه دی چې په کمزي کې به وده کېدو شپه به یې تېرول په دې به مختلف ځایونو کې به پیردار ولاړو صحابه کرامو دا دیوال سوری کو سورنګ یې وکنو او په دې ځای ورته راورسېدل د ده دا سټ یې تاوهل شروع کړله جماعت یې کې ورله شور شروع شو بهر د پیرداران وایي چېرې دا شور د څه څیز دی نو د دننه ورته دا صحابه جواب ورکوي ورته وایي په دې وخت کې به هغه باندې وحي راځي نو د هغې هغه شور شروع دی مقصد یې دا و چې دی اوس په دوکې کې چې موږ بل صحابي را مخکې شو په توره باندې ورله دا سر و کار یې ورله تمام کړو به یې د ده دا سر دغسې راونیو بهر یې د ده پیردارانو ته دغسې راواچول کار هم ورله تمام کړو سهار ته چې خپل نوم د ده عایحله و سهار ته چې صحابه کرام کله اذان کوي یوه جمله ورسره وایي اشهد ان محمد رسول الله محمد د الله رسول دی وان عایحله کذاب او عایحله اسود عنسی دا دروغجن دی دا کذاب دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې وخت کې جبریل علیه السلام راغی او نبی علیه السلام ته د ټوله واقعي خبر ورکو نبی علیه السلام صحابو سره ناست دی وفرمایل قتله الرجل الصالح فیروز فاز فیروز نبی علیه السلام 2 ځله وفرمایل ویل هغه سړی خو صالح نیک دیندار فیروز قتل کو فاز فیروز کامیاب شو د کم سړي چې پکې بنیادي کردار و هغه فیروز و او دا هغه زنانه چې د په زور ځان ته نکاح کړي و د هغه د تره بچی و د تره زوی و دا هغه اولنۍ فتنه وه چې دی د نبوت دعوه کړې وه اسلامي ریاست په خپله توره باندې د هغې کار تمام کړی و یو دویم سړی و د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې زمانه کې طلیحه بن خویلد اسدي نامه وه دا ډېر غټ کاهن و جادوګر و دې اول اسلام قبول کړی و کلمې ویلې و مسلمان شوی و لیکن وروسته چې کله نبي علیه صلات وسلام بیمار شو په دغه وخت کې د نبوت دعوه وکړله رسول الله صلی الله علیه وسلم زرار ابن ازور رضی الله تعالی عنہ صحابه کرامو باندې امیر جوړ کو د قتل لپاره د سره د جنگ لپاره ورولې دم مضبوط خلکو دیو الته جنگ شروع شو لا د خپل مقصود ته نه دی ورسېدل چې اطلاع رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو د دین لاړ نو بیا خو زرار رضی الله تعالی د صحابو لپاره الته ایثارېدل ممکن نه و دی ورڅ پرې خو د واپس مدینه منورې ته راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا نه تشریف وړی په دې وخت کې ابوبکر صدیق د فتنې ته موقع میلاو شو نور مضبوطه شول ملګري تیاری وکړو جنگي تیاریان یې وکړو مختلف قسمت قصې شوې ابوبکر صدیق رضی الله خلیفہ شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دې وخت کې د ارتداد مهم شروع شو یو طرف نه فتنې راپورته شولې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی د هغوی د سرکوبۍ دپاره اسلامي لښکرونه او پوځونه تیار کړل یو لښکر د ده د قتل لپاره عدي بن حاتم رضی الله تعالی په مشرۍ کې دی ورباندې کمانډر جوړ کو امیر جوړ کو او د طلیحه د هغه د ملګرو سره د جنگ دپاره د هغه د قتل لپاره اخوا ورولېږل دې کې ورپسې د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ لښکرم دا د خالد بن ولید رضی الله لښکر دغسې و مختلفې فتنې چې وې هغې دپاره جدا جدا لښکرونه تشکیل شوي وو خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ لښکر دغسې و کوم ځای کې مشکل پیدا دی دی به ورپسې وررسېدلو په هغه خلکو دلته جنګ شروع دی خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ راورسېدو په دې کې جنګ په زور او شور سره شروع شو دیو تکړه خلک وو لیکن د مسلمانانو سره چې کله په میدان کې مخامخ شو کمزوري شو نو دا طلیحه چې دی د سیټ ته کېناستو وایي نه چې د جانشین دی اپسې بار بار راځي ورته وحي شروع ده ویما وحي شروع ده مکارتوب کوي ورته څه وحي راغله وایي لا تر اوسه وحي نه دی نازل شوی
بیا ځي جنګ بیا راځي بیا ځي اخره کې هغه هم مایوسه شو د چې پته ولګېده چې مسلمانان هغوی ته اوس غلبه میلاو ده خالد بن ولید سره د ملګرو ډېر په زور سره شروع دی زموږ ملګري قتل کوي نو عینه گرفتار کو دیو سو تختیدل سه قتل لل او دا په خپل باندې تولیه خپل خزه چې کله خپل شکست وګدو دای په اس باندې د ځان سره کینول او ردیز نو وتختلو د جزیره العرب نه بهر لاړو وته تولیه او عینه راوستلو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه مخې ته ودرو هغه کلمه ویلو مسلمان شو او د خپل کفر نه توبه وستله بیا تولیه چې دی هغه مسلمانانو په قبضه کې دراتلو نه مخکې د خپل دې دعوی د نبوت نه توبه وستله او د عمر فاروق رضی الله عنه په دور کې بیا راغله د کلمې ویلې د مسلمان شوی دا ګوره دویمه فتنه وه اسلامي ریاست په خپل توره باندې د هغې کار تمام کړی علما کرامو ډېر په تفصیل سره واقعیت نقل کړي دریم نمبر مسلمة الکذاب دا مسیلمه بن کبیر د خپل نامو د پلار کبیر نوم د مسیلمه نامو د یمامي اوسیدونکو قبایلو داخله سخت جنگجو خلک دی دا سړی چې د سرداري ډیر شوقینو د هجرت په لسم کال باندې دا قبایل راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته مدینه منور او کلمه ویل مسلمانان شو پدې کې اسود عنسی مو دیمره پدې کې مسلمه کذاب مو دیم مسلمان شو سو ورځې د لښکر په مدینه منوره کې دا خلک براتلل لیکن مسلمه کذاب دی به د سامان سره ناسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته بیا چې کله دیو د دې ځینو واپس لاړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بیماری د ورسولو د پاسه د نبوت دعوی وکړل په دې وخت کې څه کمزوري خلک هغه د ملګری شو او څه کسان د قبیلې د قبایلو د باندې ایمان نه وروړي لیکن د قبیلې د وجنا د هغه قبیلې د عصبیت د وجنا د خپل خاندان د وجنا ازمن خلک کنه په دې سيزونه کې ورپسې وي اسلام هم نه ګوري بیا دینم نه ګوري دا هر څه رسته ورځي صرف د هغه عصبیت او لسانیت او خانداني د وجنا هغه ملګرتیا وکړي د معاشره کې تاسو ګوري د منیر شاکرو زمونږ د پښتنو کې د کفر دومره د ارتداد دومره لوی خطرناک فصل دی خبيث ګرلې دی نن زمونږ پښتانه خورته دا پته را چې د رسول الله ګستاخو دا سړی خورته دا پته و چې د رسول الله په حدیثو پسې به کنزل کول خورته دا پته لا چې د رسول الله د حدیثو پسې به ټوغي کولې کم مردار نسل پلیت نسل چې تیار کو نو هغه د رسول الله نوم ډیر په بیا د وای سره اخلي د رسول الله احادیثو پسې ټوغي کوي استهزاء کوي لیکن بیا هم لګیا دی هغه بدبخته دغه په دفاع کې ولاړ بس دا یو غیرت د پښتو هغه دي دغه سره د سره بعضی خلک د هغه عصبیت د وجه نه ودرېدل مسلمه کذاب نبی علیہ السلام ته خط لاولې او په خط کې لیکل دي من مسلمه رسول الله الى محمد رسول الله د مسلمه د الله رسول د الله رسول نو دروغجنو لیکن خپل ځان ته لیکل الى محمد رسول الله محمد د الله رسول ته صلی الله علیه وسلم ورته لیکل اما بعد فان الارض نصفها لي ونصفها د ازمکه چې دا باندې مستای نیمه وزمای ما بخبر نبوت کې ځان سره شریک نبی علیہ السلام ورته واپس خط ولیکو من محمد رسول الله الى مسلمه الكذاب د محمد رسول الله د طرفنا مسلمه الكذاب ته اما بعد فان الارض يورثها من يشاء من عباده والعاقبه زمکه د الله دغه چې چاته غواړي د په میراث کې ور کوي او نیک انجام دار متقینو د پاره دینه پس وګړه واقعیت د تفصیلی د مسلمه چې دا ډېر خبيث سره وو مردار سره وو د خپل خلکو ته د نبوت سو خلکو د شراب اجازه ورکول نمبر دویم نمبر د زنا اجازه ورکو او دویم نمبر منځونه دوه مام کړل درې کړل ول ماسوتن او سحر منځ د تاسو چټی دا او دریم نمبر کار دا وکړو ول تاسو چې روزه نیسئ بس چې ماخام نور ډوبېږي تر نور راختو پر تاسو د روزي هم دا ټایم شو دا درې کارونه د مشور کړي خلکو ته چې ازادي ورکې کنه دا به خوشاله وي بل شي د دې هغه مولا خوخوي چې د دې د خواهشاتو مطابق خبره کوي په دین کې ورته اساني جوړي ما ته یو چا ویلا د منیر شاکر چې ژوند دی
ویل ډېر خلک یې ملګري ما ورته ویل په خدای که د ملګري دا په ده پسې نه دي ور روان دا په اسانۍ پسې ور ځکه هغه وایي د روجې ضرورت نشته دی هغه وایي د مونځ ضرورت نشته دی مونځ شي په مونځ وایي په خدای که ته کامیاب شي هغه د زکات چوټي ورتلله د حج چوټي ورتلله د تاسو په دا ژوند کې نه و کتله چې دا سړی چېرته حج یا عمرې له تللی هغه ورو د یو څیز نه چوټي ورکول نو دغسې نن سبا خو خلک خواهش پرسته دي څوک چې ورته د دین نه ازادي ورکړي ټول خلک به هغه پسې ورپسې مسلمه کذاب هم په هغه زمانه کې 40,000 مسلح لښکر صرف جوړ کړو او داسې بدبخته و الله ذلیله کړو که نه څوک به ورته راغی چې ما ته دوا وکړه ده به ورته دوا وکړه الله به ښه په مصیبت اخته کړو یوه زنانه ورته راغله ورته وایي زما باغ دی په هغې کې کویې دی دوا راته وکړه چې دا کجورو دا ونې مې شنې شي ښه فصل وکړي او دې کوهي کې اوبه را زیاتې شي نو دی د نهار ملګري نه تپوس کوي وایي محمد به صلی الله علیه وسلم په دې وخت کې څه کوله که څوک ورته ویل هغه به ورته باغ ته دعا وکړله اوبه به په دا خوله کې راواغستې په دا کوهي کې به ور واچولې کې به زیات دم دا شی وکړو دوا یې وکړله اوبه یې راواغستلې په دې کوهي کې ور واچولې نو چې په دا کوهي کې ور واچولې د کوهي هغه اوبه نورې لاندې لاړې ورکې شولې او د باغ هغه کجورې چې وې هغې نورې موچې شوې داسې ګڼ واقعات دي علماو ذکر کړي زه اوس نشم ذکر کولی ټایم نشته دی دغسې بدبختي که څوک به د بیمارۍ دپاره راله ده به دعا وکړه نور به هم بیمارو شو بیا هم دا خلک ورپسې وو او معجزه څه وه یو شی تیار کړی و انډه نه یې انډه یو بوتل یې راغستی و د بوتل دا اول سر چې دا تنګ یا خوکولا وي نو په دې کې یوه انډه ورته ننه کړې وه چا به ورته ویل ستا سره معجزه څه ده هغه ورته ویل ګوره ویل دا زما معجزه ده بوتل به یې ورښودو ویل ځکه په دې تنګ سوري کې دا دومره انډه دننه کول دا څنګه ممکن دي قمقل خلک وو هغوی به ورسره منله او علما لیکي چې د کار دا کړی و په سرکه کې دا انډه اچولې وه نو په سرکه کې چې لږ وخت دا انډه کېږدي د دې دا پوټکې چې دا دغه شي نرم شي نو بیا که ته دا په یو تنګ سیس کې ورکې دا ورکولی کېږي ځکه راوچتېږي په هغې سره بیا چې دننه کله دا بوتل ته ورورسېدل اوبه یې ورسره ور واچولې لږ وخت په اوبو کې وشو نو هغه بیا خپل حالت ته راغلل خلک بیا په دې دوکه کوله او خلک هم قمقل خلک ورپسې وو خالد په ابوبکر صدیق رضی الله عنه په خپل عهد خلافت کې د قتل لپاره د اکرمه رضی الله عنه په مشرۍ کې لښکر ولېږو او ورپسې د خالد بن ولید رضی الله عنه لښکر ولېږو تقریبا 13,000 مسلح لښکر و 14,000 مسلح لښکر دلته جنګونه کېږي لاول اکرمه د رضی الله عنه جنګ کېږي هلته جنګ صحابه هم پکې دنیا شهیدان شو د ده ملګري مرداران شو سخت خلک و جنګجو خلک و 40,000 مسلح لښکر ډېر لوی شی و آخر کې خالد بن ولید رضی الله عنه راغی پوره په جوان مردۍ سره پوره په طاقت او قوت سره حملاور شو سخت جنګ وشو په دا ورځ د ده ملګري دنیا قتل شو ده چې وکتل چې بس خرابېږو دې ځای نه وتښتېدل د خپل ملګرو لاسونه یې پرېښودل دلته یو مضبوطه قلعه و په دې کې پناه واخیستله صحابه کرام ورغلل د قنا محاصره یې وکړله یو صحابي دی خالد بن ولید رضی الله عنه ته دا صحابي وایي ورته وایي ما ور واچوه دننه په منجنیق باندې زه به دا دروازه کولاو او ورته دا څنګه کېدی شي بس وایي ما ور واچوه دی په منجنیق ورګزار کړو یې دیوال ته ورچوت کړو ده ور ودانګل فورا یې دروازه کولاو کړه صحابه ورننوتل چې دننه ورغلل په دې یوه ورځ په دا باغ کې چې کوم جنګ شوی دی 19,000 د ده منونکي په دا یو باغ کې قتل کړي 28,000 د ده ملګري قتل کړي دي په دا یو باغ کې دننه لاس په لاس جګړه شروع ده په دا قلعه کې مسلمه یو سایډ ته پټ دی صحابه کرامو مسلمه ته چې پته ولګېده چې اوس زموږ دپاره پته نشته دی ډېره تېښتې کوشش کوو حضرت وحشي رضی الله عنه په دغه ځای کې په نیزه پې ګزار وکړو دی ولګېدو دا نیزه ورنه آر پار ووتل یو بل صحابي را مخې ته شو دا سر یې د ده نه کټ کو جنګ کېږي دومره سخت ګمسان جنګ کېږي 19,000 د ده منونکي په دا یوه ورځ په دا یوه قلعه کې قتل لله په دا یو جنګ کې 28,000 کسان د ده قتل کړي دي صحابه کرامو او په خپله صحابه کرام هم پکې په ګڼ تعداد سره شهیدان شوي دي یو قول دا دی
چې 1000 کسان شهیدان شوي دي صحابه کرام، او بل قول دا دی چې 1200 صحابه کرام پکې شهید، په دې کې بدري صحابه وو، په دې کې د قرآن قاریان عالمان صحابه وو، عام صحابه 259 کسان د اسلام د پاره چې کوم جنگونه کېږي د رسول الله په دور کې، په دې ټولو جنگونو کې 259 کسان 1200 صحابه کرام جنگ یمامه کې صرف د مسلمه کذاب خلاف د رسول الله د عزت د پاره شهیدان شو. او په یو ورځ د خالد بن ولید رضی الله عنه کې 9 توري په دا ورځ ماته شوي، 9 توري. دا درېمه فتنه و چې الله اسلامي لښکر په خپل توري سره په خپل طاقت سره ختم کړي. څلورم یو ښځه وه سجاح بنت حارث، دی سیڼه وه خو په خبرو کې ډېره فصیحه او بلیغه وه او ډېره هوښیاره ښځه وه. درېم په تقریر کولو کې ډېره زیاته ماهره وه، د حد نه زیات. او څلورم علما لیکي جادوګر هم وه. او پنځم نمبر ډېر ښایست هم الله تعالی ورکړی، ښایسته هم وه. دیم د نبوت دعوه وکړله، حالات یې وکتل، رسول الله صلی دنیا نه تشریف ویوړو، حالات سازګار دي، خلک د نبوت دعوې کوي، تم پکې دعوه وکړه، دیم دعوه وکړه. او د شپې به چټۍ تیارې کړلې، خلکو ته به سهار ویل دا په ما باندې وحي راغلی، مختلفو اطرافو ته دا ولېږلې، مختلفو اطرافو نه خلکو ملګرتیا شروع کړه. بجلیګر مولوي صاحب به ویل کېدل چې څوک د خدای دعوه کوي دا خلک به ورپسې خلک ورسره شو، مضبوط تکړه لښکر جوړ شو. دې تیارې کوو چې موږ په مدینه منوره باندې حمله وکړو. خپلو د قبایلو مشرانو ورته مشوره وکړه په مدینه منوره حمله مه کوه، لاول لاړ شه. هلته رب ته په دا یو وخت کې 2 کسانو د نبوت دعوه کړې وه، یو مسلمه کذاب د کم تذکره چې ما وکړله، او دویم د ښځې سجا. ویل لاول به لاړ شو، په دیو باندې به حمله وکړو، د دې نه پس به بیا مخکې مدینې منورې ته ورشو. هلته د خالد بن ولید رضی الله عنه لښکر هم را روان دی په مسلمه طرف ته، دلته دیو هم را روان دي. هغوی ته چې پته ولګېده مسلمه هوښیار و، هغې د سجاه زنانه ته دعوت ورکړلو، ویل له جنګ نه څه نه جوړېږي، هغه طرف ته بل دشمن متوجه دی، کې به نو په مذاکراتو سره به دا خبره حل کړو. دا په یو خیمه کې کېناستل، مسلمه کذاب هم پخپله ډېر سخت جادوګر و، کې چې ناستل دې ته عشقي اشعار شروع کړه. ښځې خو کمزوری شي، هغې ځان ته مایلول شروع کړه. په یو خیمه کې دواړه ناستې 3 ورځې تېرې کړې، بار لښکرونه هم پته نه ده چې څه به کېږي، اوس څه قصه جوړو ده، دیو خبر نه دی، هغوی پکې نکام کړی دی. دا مسلمه ورته وایي چې دا ځمکه خو مخکې نیمه د محمد رسول الله او نیمه زما وه، خو اوس هغوی تجاوز کړی دا ټوله زما ده، بس زه دا نیمه پکې زه اوس تاله درکوم. بس اوس د تصوراتو بادشاهي وه چې کوله نیمه ستا شو نیمه زما شو، ما نیمه تاله درله تقسیمونه شروع کړي. دا راووتل. بهرحال دیو په خپلو کې مذاکرات وکړله، دیو جنګونو کې ووتل، سجا ووتله. هلته د دې لښکر د خالد بن ولید رضی الله عنه د لښکر سره مخامخ شو. او د مسلمانان دیو خو یو خپل دهشت لري، ترهبون به عدو الله وعدوکم، د الله د مسلمان خاصیت بدای د الله دشمن مم تیریږي، خپل دشمنان مم تیریږي. هغوی چې ورسره مخامخ شو، دا ښځه چې و دا مو وتښتېده، لښکر یې مو وتښتېدو، تس نه شو، د دې سره د جنګ ضرورت پېښ نه شو. دا لاړه پناه یې واغېستل، د دې قصه ختمه شوله. او مخکې دې ولاړه د مسلمه کذاب سره جنګونه وشولو. بیا دا ښځه چې ده اوږده واقعات د دې تقریبا بیا په خپل خاندان کې پټه پاتې شوې ده. او د حضرت معاویه رضی الله عنه په دور کې بیا دا راغلې ده، اسلام یې قبول کړی دی، کلمې ویلې د مسلمانه شوې ده. او علما لیکي چې ډېر د پرهیزګارۍ ژوند دی بیا تېر کړی و. دا لاول عیسایانه وه، بیا د نبوت دعوه وکړله، بیا په آخري وخت کې راغله که مسلمانه شولې، کلمې ویله، او ډېر د پرهیزګارۍ ژوند دی تېر کړو. تاسو ګورئ دا 4 کسانو رسول الله صلی الله علیه وسلم په عهد اول صحابه کرامو په دور کې دا شو. اول نمبر اسود عنصي راپورته شو، دویم نمبر طلحه راپورته شو، دریم نمبر مسلمه کذاب راپورته شو، څلورم نمبر یو ښځه سجا هغه راپورته شوله. دې 4 کسانو د نبوت دعوه اسلامي لښکرې پورته شولې، هغوی ته جواب ورکړو، او په سختۍ سره جواب ورکړو، په طاقت سره د هغوی سرونه وواله په ځمکه باندې، د هغوی منونکي هم قطع تلله. هغه وخت کې که تاسو وګورئ یقین مو کړئ دغسې فتنو خلاف نه کتاب لیکلی شوی، نه د دغسې فتنو په خلاف باندې
جلسې جلوسونه شوي وو نه دغسې فتنو په خلاف باندې نور څه د هغې خلاف عملي قدم اوچت شوی و په اسلامي ریاست په خپله توره باندې هغه ختم کړی لیکن وروسته دور کې بیا د اقتدار د علماو د لاسونو نه لاړو څه وشولو انګریزانو دلته مسلمانانو ذهنسازي وکړله 100 کاله محنت یې وکړو ویل د ملا د حکومت سره څه کار دی د ملا د اقتدار سره څه کار دی د مولا د منصب سره څه کار دی د مولا د سیاست سره څه کار دی دا ذهنسازي وکړله مولا طبقه چې وه علمان طبقه چې وه هغوی یې محرومه کړله د دې څیز نه بیا د هغې نه پس اسلام کمزوری شو لوارث شو زه یو ځای کې میلمه وم یو پروګرام و دې کې یو پروفیسر صاحب پاسېد و ګیره یې کټ کوله سپین ګیری و ما ته وایي وایي زه په دا نیټ باندې د عیسایانو سره د دې خلکو سره مناظرې کوم خو د هغوی یو سوال داسې دی چې زه یې لا جوابه کړی ما سره جواب نشته زه هم حیران شوم چې خدای څه سوال به یې ده ما ورته ویل که د خپل سوال که ماله جواب راتلو زه به جواب درکړم که نه راتلو جواب زموږ مشران علما شته زه به هغوی ته رجوع وکړم دې سوال شروع کړو ما ته وایي د عیسایان مونږ نه تپوس کوي تاسو مسلمانان یې تاسو ځان ته حق وایي چې مونږ حق وایو چې تاسو مسلمانان یې ځان ته حق وایي ستاسو خدای یو دی ستاسو پیغمبر یو دی ستاسو کتاب یو دی قرآن مجید بیا تاسو کې دننه دومره اختلافات ولې دي یوه ډله جدا بله جدا بله جدا بله جدا دا دومره ډلې تاسو کې ما ته وایي زه داسې پریشانه کړی یم چې یقین وکړه ما سره هېڅ جواب نشته دی دا تقریبا د نن نه 6 کاله 8 کاله مخکې قصه ده ما ورته وی ما نور جوابات هم ورکړي وو خو یو جواب هغه و چې دلته زما موضوع سره تعلق ساتي ما ورته وی پروفیسر صاحب اصل کې مې زه درته شارټ کټ خبره کوم حضرت امام شاه ولی الله رحمه الله کتاب لیکلی حجت الله البالغه په دې کې د اسلام اساسي شعبجات وایي حساب کړي و اساسي شعبې د اسلام دي او شاه صاحب لیکي دا اومه شعبه سیاسیات ده دا د ټولو شعبو دپاره بنیاد ده شاه صاحب یې لیکي که چېرته دا سیاسیاتو شعبه د اهل حق علماو په لاسونو کې وه بیا به ټولې شعبې صحیح وي لیکن که د سیاسیاتو دغه شعبه دا د بېدینه خلکو لاسونو ته لاړه بیا به په دې ټولو شعبو کې فساد وي ما ورته وی د کم حده پورې چې د سیاسیاتو شعبه د اهل حق په لاس کې وه د دیندارو په لاس کې وه د علماو په لاسونو کې وه هغه وخت پورې فساد نه و دلته فتنې نه وې که فتنې راپورته شوې وې اسلامي ریاست دباو کړې وې قتل و غارتګیري نه وه امن و امان و سکون و بېدیني نه وه فرقې نه وې دا یو شی نه و دا خو د انګریز پالیسي وه لړاو او حکومت کرو هغوی په خپلو کې په جنګ وروله ته ورباندې حکومت کوه په مونږ یې مسلط څه وکړه زمونږ او ستاسو وزیر تعلیم هغه سړی دی چې ته دا پته نشته دی چې قرآن مجید 30 سپارې دی که 40 سپارې دی پریس کانفرنس کې هغه وایي زمونږ ستاسو وزیر داخله هغه سړی و په کاغذ یې ورته سوره اخلاص ولیکو هغه نه شو ویلی هغې نه دا وسني امتراوله په خدای کې دی له دوی قنوت منظم ورځي تا زمونږ سیاست تا زمونږ حکومت تا زمونږ د اقتدار واګې په هغه چا په لاسونو کې ورکړي دي چې هغه د اسلام ابجد هم نه پېژني هغه د الله نه زیات د انګریز وفاداران دي هغه د اسلام نه زیات د کفر تابعدار دي د هغې غلامان دي مسلط کړي دي دغسې خلک دي په ما او مطالبه بیا ما نه کې دلته اختلافات ولې دي دلته فرقې ولې دي که دا اسلامي حکومت وی نن قادریت ته چې عروج میلاو دی څه ضرورت و چې د قادریانو خلاف مونږ جلسې کړو دا د اسلامي ریاست ذمه داري نه وه چې دی ختم کړې وې نن دلته د منیر شاکر فتنه چې راپورته شوله د الله پیغمبر بې ادبي او ګستاخي کوي د الله د پیغمبر په حدیثو پسې کنځل کوي که دلته یو اسلامي حکومت قایم وی دا به روح پرېښې وې ضرورت هله پېښ شو چې د هغې خو باقاعده دفاع کېږي حفاظت یې کېږي بهرحال ما عرض کوو 4 کسان په عادي اول کې راپورته شوي وو د نبوت دعوې کړې وه
اسلامي ریاست په خپل تور خدمت قاضي ختم کړیو وروسته دور کې مرزا غلام احمد قادری د نبوت دعوه وکړه ان شاء الله آینده جمعو کې به زه دغه تفصیل کوم الله رب ذوالجلال دې موږ او تاسو ته عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا الحمدلله